اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې د کنانه انتخاب وکړو، په کنانه په اولاد کې د بني هاشم انتخاب وکړو، قریش انتخاب وکړو، په قریشو کې د بني هاشم انتخاب وکړو او بیا په بني هاشم کې الله تبارک وتعالی د ما انتخاب وکړو. رسول الله پاک فرمایي زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم چې ابراهیم علیه السلام وختله وه، زه د عیسی علیه السلام بشارت یم چې خپل امت ته یې ورکړی و، زه د خپلې مور هغه خوب یم چې کوم زما مور زما په پیدایش په وخت کې کتلی و چې یو نور اوچتېږي د شام په حلال هغه روښانه کړي. زما محترم حضور علیه السلام هغه عظیمه هستي ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو د هغه امتیانو ګرځولو. دا موږ او تاسو لپاره ډېر د فخر خبره ده. حالانکه مخکې انبیا کرام رسولان د یو وخت دپاره راغلي دي، د یو زمانې دپاره راغلي دي، یو قبیلې دپاره، د یو قوم ته راغلي دي. حضور علیه السلام د پوره عالم دپاره راغلی دی. وما ارسلناک الا کافة للناس، د پوره انسانیت ته الله جل جلاله رسول الله مبارک هغه مبعوث کړی. د حضور علیه السلام ذات او هستي هغه د پوره انسانیت دپاره د هدایت او د رهنمایي ذریعه ده، پوره عالم دپاره زما محترم. د مسلمانانو دا عقیده ده چې ټول انبیا کرام برحق دي او رسول الله مبارک په ټولو کې افضل او برتر دی. حضور علیه السلام د ټولو انبیا کرامو امام دی. زما محترمو پیغمبر علیه السلام خپله فرمایي، حدیث مبارک دی، فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق کافه وختم بي النبيون. حضور علیه السلام فرمایي الله جل جلاله ماته په شپږ څیزونو په لحاظ سره په نورو انبیا کرامو باندې فضیلت راکړی دی. او دا صرف دې حدیث کې نه بلکې ټول احادیث مبارکه د رسول الله مبارک وګورئ. یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي زما د نور انبیا کرامو مثال د یو خوبصورت محل دی او باغی کی کتوب کی راشی پوری دا محل مختلف کونی پوری او داغی خواہش تر پوری او بیا داغی تعریف کئی او بیا با محل کی اوزے کی خفت نوی او بیا دیکھوی رکاس دا خفت پہ ندی حسن منور پورا شیوی. رسول اللہ مبارک فرمائی انا صدرت موتی اللبنہ ختم بی البنیان و ختم بی الرسول. زا آغا خفت دا آغا محل کام بی کرامو چچا فما باندې هغه رب ختم بی البنیان د دې عمارت هغه تکمیل کړی دی و ختم بی الرسل او د رسولانو خاتمه په ما باندې کړی د اخري پیغمبر رسول الله. حضور علیه السلام فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامه واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. حضور علیه السلام فرمایي ټولنا اول با ورځ د قیامت زه د قبر نه پاسولی کېږم خو اول شافع ټول اول به زما شفاعت الله جل جلاله هغه اخلي او د ما به قبول کېږي. او بیا حضور علیه السلام فرمایي یو ځای کې رسول الله مبارک روان دی په مسجد نبوي کې صحابه ته